که تاسو بغداد ته لاړئ د بغداد ښار په دې منځ باندې دریاب تیر شوی دی او دغه دریاب نوم دی دریای دجله. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دریاب نه دې غاړه اوسي او بیا په هغه دریاب باندې ډېر پلونه دي. پخوا خو پلونه نه وو، کشتو کې به خلق تر د دریاب نه هغه غاړه یو سړی اوسېده او هغه سړي دا عقیده وه چې خدای نشته. دا څوک چې خدای خدای کوي داسې یو وهم دی. دا هر څه پخپله پیدا کیږي او فنا کیږي او جوړیږي او داسې څه خبره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ډېره ښه ده چې نشته خدای، بس ټیک ده چې ته وایې چې نشته. اوس تا سره زه څه خبره وکړم؟ څه ورځې پس دا سړی راغی او امام صاحب ته دعوت ورکړو چې ته زما کور ته روټۍ ته راشه. ده ورته ویل ډېره ښه ده، څه ټایم به راځئ؟ جي ویلې ماښام به درورسم. د ماښام په ځای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ماسخوتن تیر ورغی. اوس دې عقل ته ګوره. سړی ورته وایي چې صاحبه ته دومره لوی سړی او وعده خلافي دې وکړه، ویلي دې ماښام و چې زه به راځم او رالې ماسخوتن تیر. امام صاحب ورته ویلی چې وعده خلافي مې نه ده کړې، زه چې ستا ځای ته راتلم او د دریاب غاړې ته رالم کشته یې نه وه، نو ولاړم 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 ډېر وخت پکې تیر شو. بیا د دې دریاب د غاړې نه په خپله یو ونه راوغورځېده په دې اوبو کې او هغه ونه په خپله تختې تختې شوه او بیا ترېنه کشته یې جوړه شوه. بیا پکې زه راکېناستم او رالم، نو دا وخت زیات په دې ولګېد. اوس سړی ورته وایي چې لا حول ولا قوت. په دریاب کې ونه راوغورځېده او په خپله تختې تختې شوه، میخونه پرې ټکوالی شو، په خپله بې ترکاڼه کشته یې جوړه شوه او زه پکې راتزور شم. دا دومره لوی سړی کشته یې بې ترکاڼه جوړېدی شي؟ امام صاحب ته وایي دا ستا عقل دی، کشته یې په خپله څنګه جوړه شوه؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې بچیه دا کشته یې وي څومره؟ وی چې زیات نه زیات لسته کسه پکې راځي داسې یو شی. وی د لساتو کسو کشته یې بې ترکاڼه نشي جوړېدی او دا دومره لوی کائنات چې شمار یې د خدای نه سوا بل چاته نه دی معلوم، دا دومره لوی کائنات بې خدایه څنګه جوړ شو؟ سړي چې سوچ وکړو چې والله چې رښتیا دی، بس فوراً یې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بس زما عقل کې اوس راله چې هیڅ موجود چې دی هغه بې موجوده نه وي.
تمام موجوداتو د پاره یو موجد پکاري نو کائنات دا موجودات دي او د موجوداتو د پاره لابودی وي د موجد نه نو د پاره یو جوړون کې خامخا شته دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه اجتهادي قوت نو عرض میں دا عزیزانو چې دا ډېر لوی خلقو دوی ډېر تکالیف تیر کړي دي دین د پاره ډېر لوی تکالیف دی لوګي تیرې کړي وي تندې تیرې کړي وي جامې به نه وي ما تاسو ته د حضرت عائشه یو خبره کړې وه چې دا هم فقیها د امت ته او د حضرت عائشه یو جوړه جامې وي د پیغمبر بیبي دا یو جوړه جامې وي او زړې غوندې نورې چیرړې غوندې جامې وي چې کله به دا خیره نه شوي نو چیرړې به ځان نه تاو کړې دا به ووینځلې چې وچې شوې نو بیا به هغه واغوست د پیغمبر بیبي دا یو جوړه جامې تاسو خیال راغی زمونږه جامې وګوره زمونږ د ښځو حال وګوره په میاشت کې یو ځل د ښځو د جامو فیشن بدلیږي د ښځو کله د تنګو پینسو فیشن شي کله د ارتو پینسو فیشن شي کله لستونی بل رنګ فیشن شي کله څه چل شي میاش کې بده ایرړو ګډولا د جامو فیشن بدله را بدله ځکه چې د سور فیشن جامې ختم شي هغه وګورځي حضرت عائشه فقیها د امت تا او یو جوړه جامې تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې زمون په دې زمانہ کې که تاسو وایي دا د پخوا زمانه خبره تکه زمون دې زمانہ کې مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه نننا 50 کال مخکې تیر شوی دی دبا چې روټه خوړه نو زمونږ خلق عادت څه دی چې سوي روټای چې دا سوي دا غین هغه سنډي سنډي ته چلو کی پورا جاي او تنلری کی او هغه سمو مولانا تانوی رحمت الله علیه دا عادتو چې پشکور یا درستخان باندې با طالبانو یا مليانو هغه سوي روټه ګرولې او غرزولې وا نو اول به هغه سوي روټه راغونډ کړه به او خوړه هغه نه پس به بیا نور خوړه اول به سوي ول به دا رزق دی دا ضایع کول نه دی پکار تاسو خیال راکړئ اوس مونږه اتیر ورځو کې د جمعات کې دلته دا کم جمعات ها کما دا چې تاسو پکې ناس دي دلته طالب ټوکرای راوړه د وظیفو نو مالاله کراوړه سید وروړي نو هغه بل یو طالب ورته وایي چې مولانا صاحب خیرنه روټای خوري خیرنه پکې وګوره نو خیرنه مال څه ته وایي چې پس شي ګنده شوي وی چې نه د غټ وړو نو غټ وړو روټای ته طالبان هم خیرنه روټای وایي چې سپینه معده نه د دوی هم نه لګي اوس دا غټ وړو ته خیرنه روټای وایي تاسو خیال راغی
لاڑا وہی وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. لاړې هغه ورځې چې هغه خولې به وایي د عطرو په شان بوی کولو، اوس چې ته عطر مګلي ویم د مینې بوی به ته در نشي. نو عزیزانو عرض مې داو چې دا اوس د اوسنۍ زمانې بزرگان داسې تیر شوي. فی الحال داسې خلق شتا چې د ورځې روژه ټوله ورځ طالبانو ته درس کوي او د شپې سره د بالا بچا په بورو جماعت کی او درو جماعتی اسباب په کور کې نه. فی الحال داسې خلق اوس ته خو روجونی شي د ملا دو پیازا زوی د ځان نه جوړ کړی دی، روجونی شي کور کې لږه چټنی مو کوي، لږ باټینګڼم غوس کوي، روجه مې نیولې ده، لږ پیازم غوس کوي، لږ پلانې چلم کوي، لږ پلانې چلم. فی الحال داسې خلق شته چې روجه یې نیولي نو په اوبو یې ماتي، تا روجه نیولي نو په شربتونو. فی الحال داسې خلق ښکاری به نه تا ته ستا مخکې چې رواني داسې به رواني ته به چې دا نواب دی پکې به ورکه راوړه نه وي. فی الحال هم داسې شته او داسې هم شته چې کروڑونه روپۍ ورسره وي، کور د میردین جومات شه خوله پورې ایرې مګلي آی وای د لوږې مړ شي لوږې ووالم کروڑونه روپۍ داسې نشته. اوږي سال دی وای الحمدلله، تږي سال دی وای الحمدلله. نو دا ائمه مجتهدین چې دا د دې قماش خلق چې اوږي تږي لیکن هغې چې کوم لیکل کړي دي تاسو راولئ که چې د هغې هغه لیکل پړاو خو کې خالي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تصنیف خالی پړاو خو کته چې ته پې پوهېږې چې دا ده څه لیکلي. نو د دې وجه نه عزیزانو دا دومره لوی سرخوږی ما تاسو ته عرض وکړو چې زه دې دپاره کوم چې څه نه څه ستاسو دماغ کې راشي چې ائمه اربعه چې دي دا ډېر لوی خلق، دا ډېر لوی خلق. بیا د امام صاحب او د امام شافعي رحمت الله علیه په منځ کې جزئی اختلاف دی، جزئی اختلاف دی، لیکن امام شافعی ته چې څه مسئلې کې مشکل پیښ نو د امام ابو حنیفه قبر ته لاړ شي، چې قبر ته لاړ شي نو هلته 2 رکعاته نفل وکړي او د هغې ثواب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په روح باندې وبخي او د هغه د قبر سره دعا وکړي. امام شافعی فرمایي زما دې د خدای په ذات قسمی چې کومه مسله کې زه انخلم او ما ته څه مشکل پیښ شي او د امام صاحب قبر ته چې لاړ شم او 2 رکعاته نفل وکړم نا مشکل خدای حل کی. خو یو کار کومه
چې زه په مانځه کې رفع الیدین کوم رکوع ته چې ځي داسې رکوع ته چې ځي الله رکوع نه راپای سمع الله لمن حمده بیا لاسونه اوچت کړي دا وابیانو مونځ که تاسو کړه دا د امام شافعي صاحب مذهب دی نو امام شافعي وایي چې زه چې کوم 2 رکعاته نفل د امام ابو حنیفه قبر سره کومه نو پاغه کې دا رفع الیدین نه کوم ولی ځکه چې د امام صاحب مذهب دا نه دی هغه رفع الیدین ته بهتر نه وای نو د قبر سره زه رفع الیدین پرېږدم سم منځ کما ځکه چې د قبر نه ماته حیا راځي اختلاف هم دی منځ کې مسائلو کې سره په جګړم دي و امام ته بیا د امام شافعي ګوره چې د امام صاحب قبر ته راځي او د هغه په روح باندې ایصال ثواب دپاره 2 رکعاته نفل او زما او ستا منځ کې چې اختلاف الله دې امان زمونږ د زمانه کې د مولیانو منځ کې چې اختلاف راشي توبه لوډ سپیکر یې سره لګو یو په دې کلو کې سلوی غم جوړي لوډ سپیکر یو جماعت کې لګېدلې بل کې لګېدل او سلوی ویر جوړي د امیان چې دي دا سبب په لوی قهر اخته پادیرو کې سره ټوپکې راو بس دیو د یو ډلې بل د بل ډلې زمونږ مولا په حق ده بل وای زمونږ مولا په حق ده په څه شي په حق ده دی وای چې مړی په سیالوا نشته ابل وای شتا په دې سبب تاسو خو په لکای نیمګړی ټوپکې راو بس خدای مخوار نکا د مولا په اختلاف کې ستا څه کار دی ته څوک یې که خامخا دا مولیان نه منې کی ټول کلی را ټول شي او دواړه په یو کوټه کې بند کړي او غټ کلپ ورپسې ووهئ چې خدای راستی کرانه ترغه روزي چې ترسوم دننه فیصله نه ما د پاکستان حکومت توی په دې محرم کې ما سمیټینګونه کوي خدا د شیعاګانو مولیانم راوغواړي او مونږ هم راوغواړي او په یو بند کوټه کې سره گیر کوي روټای موټای را اچوي دننه او بموبه او نور را پسې بار کلپ وهي چې والله کرانه شیعه او سنی مولا روزي چې ترسوم دننه فیصله نه کوي ته ګوره چې کیږي کنه کی سنیانو خپل سنیانو مولیانو په دون باندې اخته کړی دي شیعاګانو تورې جوبیا چولی دي تور پټکې په سر کې چې ماتم اور دې وران شو ماتم تیریږي نه سورل سوکال وشو دا ماتم تیریږي نه مولانا تانوی رحمت الله علیه په یو کلی راغی نو محرم هلته دا شیعاګان لګیا دي هاي 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 مولانا اشرف علي صاحب دا څه چل دی مړی شوی دی وی نه جي محرم دی که نه وی محرم څه چل دی وی شیعاګان دي ځان وایي چې امام حسین شهید شوی دی وی خواه سورل سوا کالا پس اوس دوی ته خبر د امام حسین را ورسید او خو سورل سوا کالا وشو چې شهید شوی دی دوی اوس خبر شو جاړي ورپسې مطلب دا چې مریض پسې جړا خو بس یو 2-3 ورځې ده 2-3 ورځې پس خبره خلاصه شوه نو هغې دا دوکانداري جوړه کړې ده او مونږه دا دکانداری جوړه کړې نو صاحب دا خلق دی د خدای په عظیم قهر د دین پرنګ کې مخته دي او د دنیا پرنګ کې مخته
د دنیا رنګ کې اوس بیا الیکشن را روان دی که خدای ته منظور ځانونه به وګورئ بیا به انتخابات کوئ په چا به کوئ ما وفادار ګڼلو یار درغل چلباز وخت د بې وفا اشنا په بډه اخر پیاز وخت هغه ورځ مې یو ته وې مالتا د پاره ما تقریرونه کړي خلقو ته مې ویل چې دا ولي دی دله ووټ ورکړي او مالتا هغه وختې چې ستا د ټګۍ تسبې په لاس وې زه په درکړو شکرانو خپېمانه یم ستا د ټګۍ تسبې په لاس وې زه په درکړو غرق دی په دې پاکستان کې اوس بل غم چا سره نشته یو ویر جوړ الیکشن دی او الیکشن دی ستاسو کپرې وچیچم د ځان په تیکو اخته شئ الیکشن دی خو چې څوک ولاړي د مور نکاح ورته وتړه نو خامې در سره څه دی چې الیکشن دی الیکشن دی الیکشن دی الیکشن بل ویر نشته د کعبې او د مدینې غم در سره نشته الیکشن دی الیکشن دی او مور له مړونه پیدا کوي او به کیسه هماغه خلک بیا درته ودرېږي هماغه خلک پرون په ایرپورټ باندې بېنظیره راتله د خدای دې بېنیازۍ ته دې ولیده چې دا هغه بېنظیره ده چې هوایي جهاز نه به راکوزه شوه نو د ملک ټولو جرنیلانو به ورته سلوټ کولو به ټولو جرنیلانو یا هغه چې د جهاز نه راکوزه شوه نو په وزیرانو یې دربا جوړه شوه پرون اخبار لیکلی و چې خان بهادر خان مرکزی وزیر مذهبی امور باندې مکوں کی بارش مکوں مکی پیجنے سکونہ سکونہ لاڅکه راکه می جنډې دې الکانو وړي ور جنډې ته تاو کړو ډنډې ورته ونی اچھی منسٹر سره سال په ایرپورټ شو خان بهادر سره ابي نذیر ورته ولاړه ده او وزیران غربولې کی بیا په سواد کې سال شو دې سيزونو نه موږ خلق سبق نه او تعز من تشاء وتذل من تشاء پرونی کم عزت در کړو چې شاهي سلامه بدر تکې دي نن کم ذلت در کو چې ستا مخ کې ستا مرګري غربول کیږي او تغږ نشي کول او بیا دې دلته څوک میټینګ تم نه پریدي نو میټینګ دې بیا په بو ته یوړو او په بو کې دیو دینه سبق وای دا لکان چې دې د خدای په عظیم قهر اخته مور پلار په سبقونه ویلي دي یا نه دي که ویلي دي په قهر اخته دي نو کرای ورته نه ملاويږي دنیان بس ہے بچتا وريجي مريجي په اوخرا او ډټسن ته وکړه او چې واه چک نو دا د غړې زوی بیا په دې ډب نه دی چې خچ غوام کا بد چ غوام خو لګي غړې سډرتيږي دا زمونږ د ملک نوجوان طبقه ده چې آینده د دې ملک امیدونه ورسره وابسته دي چې دا ملک به د دې هلکانو په لاس کې راځي او دا هلکان به د دې ملک حکمرانانی نن د هغه هلکانو عقل او فهم ګوره او د هغې تربیت ګوره په کومه طریقه کېږي لګیا خان او نواب او ارباب او دغو ته مونږ ټینګېدی نه شو اوس به ګورئ په دې سیټونو باندې به ګورئ خانان به ولاړي نوابان به ولاړي اربابان به ولاړي تاسو به ټول د مریانو غوندې بیا دوی ته منډې وړئ وایي به که نه به وایي ټول د مریانو غوندې به ورته منډې
सो बोला और बाप से बोला और बाप sta कपरा ओखरा वला भाई कनार बाप क्या बोला نو د دې خلکو د ټیکټونو تقسیم به اوس وګورئ د دې پاټو تقسیم چې تمام به په سرمایدارو کې تقسیم شي ریړی دي په مالدارو کې به تقسیم شي دا تاسو غوندې خړسومبۍ چې دي دا به ګرځي ډولکي به ورپسې وهي یا به جاروګان ورپسې وهي تاسو لرې څوک نه ده تاسو د منګک رونې او منګک خاورې کنه او خاورې دې په دا تاسو خیال راغی نو بیا همغه حال همغه حال به بیایي د هغې نه بدتر به ځکه چې ستاسو زمونږ په ماده کې انتخاب د دین نشته انتخاب د مذهب نشته دردم پړه کې دا نشته چې په دې ملک کې د دین راشي اسلام دې راشي د ملک فیصلې دې په قرآن کېږي دا درد زمون پړه کې نشته دا درد مړه کې دی چې کدا منبر وشو زه به لږ خشم کدا وشو لږ به لږ خشم کدا وشو زه به لږ خشم دا نه چې کدا وشو د ووټ به اسلام دپاره استعمال شي ګوره که دې ملک کې خدای شرعي نظام راوړي خو چې دا قوم موجود دي دغه ملیاني او دغه پیرانی او دغه خانانی او دغه نوابانی او دغه اربابانی په پاکستان کې چې خوب هم ونه ګورئ چې اسلامي نظام به راشي خوب آزما خبر تبرازی 10 کروڑا پاکستانیان دی چې 2 کروڑا میں پکی مردار کری نہیں مردار پیجا نہیں مردار کری نہیں دا 10 کروڑا دا سڑی زامن کی ہی نا او نا دے ملک علاج الیکشن بوشی مخلوط الیکشن بکی گی صاحبہ تما سره مرګره او زتا سره مرګره تما کر راځه او غوړی شکر خورا او زتا کر درځه اوس به مونږه زه به مرګري یو سه به تما سره او زتا سره او خلق ته به وای ضرور دغه بزرګ ولاد اب پکې په حرامي دغه اولیاء ولاد ضرور دغه ولی له ورکه مونږ به دا چرکو مجبور زبک اوس ما پسې خلک شوي دي چې ته ولې نه کوې مال د ما دغه نیکه توبه ده